بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا علما رشدا. نو د سیدی تلاوت مبارک خبره اترو شو چې څوک به کوي او څنګه به کوي او په کم حالاتونو کې به کوي وس کیفیت ته سیدی تلاوت کوي چې سیدی تلاوت مونږ کو نو څنګه وکاو لکه سیدی تلاوت لپاره هغه شرایط کم چې د مانزه لپاره دي نمازه لپاره شرایط لکه دی بلکه مسلمان به عاقل به بالغ به او دس به کړي او دس منافس اساس به پکې نه وي نو لنډه طریقه خدا ده چې دی به یو تکبیر به وي سجدې له وړل شي درې پیره سبحان ربي الاعلى وي بیا بل تکبیر ور په بس سجدو شولا اوس دا ودی کې دا ودرېدل چې دي کنه دا مستحب دي مطلب که یو سړی سجده الله اکبر وي سجدې له لړ شي بیا را پاسي او ودرېږي نه بلکې پناسه باندې په مخه کینی او پاسې سیدی کوي او ودرېږي پکې نو جو خیر دی با د سیم کیږي واځي دوه سجدي به دوه تکبیره به وي په منځ کې به پکې درې پیری سبحان ربي الاعلى سجدي کوي بس ختم یو پیره به دا کوي ها چې دوه پیری جو دوه سجدي شوي درې پیری درې شوي سلام ګرځول پکې نشته او تکبیر تحریمه دا پکې نشته لوله پیر په ولاړ نه کوي کول او لا اوس نوم کول شي خو ودرېدل مستحب دی را بشي دلته وی کیفیت سجود تلاوت د سجدې تلاوت د کولو طریقه کیفیت سجود تلاوت ایسجد سجده واحده بین تکبیرتین چې د دوه تکبیرونو په منځ کې به یو سجده وکړي تکبیره عند وضع جبهته على الارض للسجود یو تکبیر په هغه وخت کې چې کله لري خپل تندې د پزماکه باندې د سجدې لپاره کړي یعنی سجدې لذي وتکبیره عند رفع الجبهه من السجود او یو تکبیر په هغه وخت کې کله چې د سجدونو د خپل تندې راوچتای لا يرفع يديه عند التكبير التكبير په وخت کې بالا سن نه اوچتای د تکبیر په وخت کې بالا سن نه اوچتای ولا يقرأ التشهد التشهد وبكن الولي ولا يسلم بعد السجود او د سجدون ورته با سلام هم نه ګرځي پوه شو به معنی سلام ګرځول په کوم نشته راځي شهود په کوم نشته به رکن سجود تلاوت واحد د سجدې تلاوت یو رکن دی چې اسی سره وضع او جبهه على الارض پس مکه باندې تندې لګول او ما يقوم مقامه یاغه چې مقام دی لکه رکوع کول شول والایماء و ایما اشاره د مریض لپاره یا مطلب یو سړی چې کنه د سجدې لاله نو مکه باندې سر کې نه خو رکوع وکړه نو په رکوع کې سجده کیږي واښوي دا شان د مریض د اشاره وکړه په اشاره باندې کیږي رکوع دا روح سړی لپاره واو سیه والتکبیرتان مسنونتان دو تکبیر ویل مسنون دی هغه یعنی سجدې لرتلو په وخت کې سجدې درا پاسې دو په وخت کې دا تکبیر ویل مسنت دي ويستحب ومستحب دي ان يقوم چې ودرې دي ثم يجلس تلاوت بیا سجدې تلاوت کوي یعنی ودرېدل چې کنه دا مستحب دي او کله ونه درېږي او کینه پناسه باندې راکې جمع صحیح ده شروط الصحه لسجود التلاوه او دا سجدې تلاوت صحیح کېدو لپاره شرایط هي نفس شروط الصلاه عقلی کوم چې نماز سره صحیح کېدو شرایط دي یعنی قبله د مخکول او وقت په جندل او دغه ستر پټول عورت پټول پاکواله د بدن پاکواله د جامع دا ټول غیر ان التحریم شرط فی الصلاه علاوه دلینا چې په مانځ کې تکبیر تحریمه کو شرط وو وليست بشرط في سجود تلاوته او په سجدې تلاوت کې تکبیر تحریمه شرط نه وسوي يجب سجود التلاوه في 14 موضعا في القران الكريم فقران مجید کې سوارلس آیاتونه دي سوارلس زیونه دي چې پای کې سجدې تلاوت کیږي نمبر 1 فی الاعراف په اعراف کې نهم سپاره کې سوره اعراف اخره آیت فی الرعد په سوره رعد کې 14 سپاره کې دنیمینا پدغه رکوع کې فی النحل په سوره نحل کې فی الاسراء اسراء په دای کې په سوره بنی اسرائیل کې سورہ بنی اسرائیل کے بل فی مریم و سورہ مریم کے السجدۃ الاولى فی الحج و سورہ حج کې دو سجدې دي یو په دویم رکوع کې ده ایو په اخرنۍ رکوع کې ده نو دویم رکوع هغه سجده چې انداسته په يفعل ما یشاء باندې دا سجده ده او پر ورستو چې یا ایو الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخير لعلکم تفلحون دا زموږ په دې باندې په دغه سجده نشته آیت لیکلي دي په قرآن مجید کې السجدة عند الشافعیه او بیا پکې دا اوجدي کنه او پکې د درشتمي سفاری د سیدا دا پکې نه دا قاعده خر راکې او انا بنجکم دا
فی الفرقان په سوره فرقان کې سجده ده، فی النمل په سوره نمل کې ده، فی الف لام میم سجده په الف لام میم سجده کې ده، فی صاد په سوره صاد کې نه په سوره صاد د دینن دانه ده، فی حامیم سجده، فی النجم په سوره نجم کې، فی الانشقاق په سوره انشقاق کې، او فی العلق په سوره العلق کې. دا سوار له سجدي دي. پوه شو په دې باندې خادي بیا وای مکه صلاه الجمعات د جمعې منځو. نو د جمعې منځ لري کنه جمعات اجتماع نه ده د ټول نه اول نه کعب ابن لوی دا کس ته چې هغه د جمعې منځ کړه اول د جمعې نومې کې خود له اول بل دینو معروبه او عروبه کعب ابن لوی په مثلا په نکونو کې د دینو جمعه کې خود پس ان 1 هجری کې ترنده روزه د جمعې منځ مشروع کړی شوی دی. نو صلاه الجمعه من الفضائل التي اختص الله تبارک وتعالى بها هذه الامه و د جمعې د منځ د هغه فضائل نه ده د هغه برکات نه ده چې الله تعالی دی امت لپاره باندې غوړواله ورکړه ده. صلاه الجمعه هي من الفضائل التي دا هغه فضائل نه دي اختص الله تبارک وتعالى بها چې الله تعالی خاص کړه ده په دې انعام سره هذه الامه دا امت التي هديت للفوز هغه امت چې هدایت کړه شه د کامیابی بمکرمات هذا اليوم چې دې ورځ هغه عزتونه دا سمیټ کړي دې ورځ هغه عزتونه راغون کړي. روي البخاري والمسلم امام بخاری امام مسلم رحمت الله علیه نقل کړي دي ان ابي هريره رضی الله تعالی عنہ د حضرت ابو هريره نے روایت ده انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول چې د پیغمبر علی السلام نه دا اوریدي چې هغه فرمایل نحن الاخرون یعنی منګه دنیا ته دراتلو په اعتبار سره اخر یو منګه اخر یو د سبا اعتبار سره دنیا ته دراتلو په اعتبار سره او السابقون يوم القيامه د قیامت پر ورځ باندې با منګه مخکیو په اجر او په ثواب کې موږ د ټولو نه مخکیو بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا وعلاوه د دې چې د خلکو ته زمونږ د مخکې کتاب ورکړل شوی دی یعنی دا تورات او زبور انجیل هغه ته زمونږ د مخکې بيد معنا علاوه د دینه چې دوی ته زمونږ د مخکې کتاب ورکړل شوی. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم بیا دا ورځ په باندې الله تعالی فرض کړی و یعنی په دې ورځ کې په الله تعالی خاص عبادت د جمعې د مونږ ته دا په فرض کړو خو فختلفوا فيه نو په دې کې اختلاف وکړو د خلکو په دې کې اختلاف وکړو فهدانا الله الله تعالی مونږ ته د دې هدایت وکړو فالناس لنا فيه تبع پس داخل زمونږ په دې کې تابعداري کوم کړي اليهود غدا یعنی د يهود لپاره په دې پس چې کوم ورځ دا ولا ورکړه یعنی هفته ورځ د هفته پر دا و چوټي والنصارى بعد غد او نصارى د اتوار وسینه دا ورکړه دا و یعنی داګه نه بل سبا غد سبا ته وي یعنی د يهوديان ورځ د جمعې نه پس لپاره سبا ده او د نصارى هغه نګوره د يهوديان د هفته پر ورځ باندې خپل چوټي کوي او نصارى چې کوم دي هغه د اتوار پر ورځ باندې خپل چوټي کوي د اتوار پر باندې خپل کارونه مارونه نه کوي خپل خاص عبادتونه دي او مسلمانان چې نه د جمعې پر ورځ باندې خپل خاص عبادت کوي چوټي کوي موږ ته په ټولو کې د خیره دلیل مشروعیتها یعنی د جمعې د امون سره کنه دا جایز ده که جایز نه ده د دې څه دلیل دی نو دلیل مشروعیت الجمعه د جمعې د مشروع کېدلو دلیل وجوبها او دغه وجوب کېدل دا راغلي دی په کتاب او په سنت کې یعنی په قران مجید کې او په سنت کې عمل کتاب الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنانو اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه کله ته جمعې په ورځ باندې आवाज وکړل شي یعنی اذان وکړل شي تاسو ته نفسعوا الى ذکر الله تاسو پتا دی باندې زید الله ذکر تا کوشش کوئ د الله ذکر لپاره وذروا البيع او بيع پریدي ذالکم خير لكم دا خبره سود لپاره غوړه ده ان کوتم تعلمون که تاسو پوهیږئ اګه تاسو پوهیږئ نه دا بيع پرې خودل او جمعه تتلل سود لپاره غوړه دي. اما سنت دی فقوله عليه الصلاه والسلام ما رواه ابو داود روایت کړه ده ابو داود رحمت الله علیه عن طارق ابن شهاب عند طارق ابن شهاب نا له عن النبي صلى الله عليه وسلم دې روایت کړه ده نبی صلی الله علیه وسلم نا قال فرمایلی الجمعه حق واجب على كل مسلم جمعه حق او واجب دي لازم دي په هر مسلمان باندې ولته جمعې نه صحیح کېدو لپاره ورسره شرایط چې بچا ځا باندې جمعه فرض ده. وقوله عليه الصلاه والسلام بل دلیل درو د جمعې په باره کې بل فهم نمبر حدیث من توضأ چا چې او دس وکړو فاحسن الوضوء خپل خیسته او چې وکړو ثم اتى الجمعه او بیا جمعې لراغه فاستمع بغور سره وکي خودو وانصت او چپات شو نو غفر له ما بينه وبين الجمعه وزياده 3 ايام
نو الله پاک په د دې جمعې نه والا د بلې جمعو پورې او درې ورځې نور یعنی لس ورځې ګناهونه به الله پاک دته معاف کړي ومن مس الحصى فقد لغى او چا چې ګټي وړه قولې نو دا او لغو کارو کو مطلب دا کنه چې لکه په خاطر معنی کې غوړه په جمعهتونو کې دي کار ګټونه او دا فهمونه او دا پکې نه په جمعهتونو کې نو لکه دغه به ګټي مټي به کنه نو چا چې په دې مانځ کې په دې جمعې په مانځ کې د ګټو سره لوي وکړلې نو دا لغو کارو کو لکه مطلب دا هم لغو کار دی خبرې کوي یا په جمعهت کې په یا لکه زموږ د چټای نه د ډکه راو باسي یا په درې کې لګي یا یو ځګې په سورہ کړه پای کې ګوتی وي یا سورہ کوي نه دا لغو کار نه ومن مس الحصى چاچی مس کړلې دا ګټي دا وړي کانو ته وي د لغو کارو کو وقال ايضا او بل پیغمبر اسلام فرمای من ترک ثلاثه جمعه چاچی درې منځونه درې جمعې په خوذلې منځونه تهاون د سستۍ د وجنه د کاهلۍ د وجنه د سستۍ د وجنه د سپکوالي د وجنه طبع الله على قلوبهم دا الله تعالی به د مسلمانې مهر به لګي یعنی زړه به الله تعالی بنکي د جمعې سورہ کا د مونږ و صلاه الجمعه رکعتان سورہ کا دي جهريتان یعنی په دې کې قرات په جهر باندې ویلې کېږي په زورا وهي فرض عين مستقل دا فرض عين دي دمون وليست بدلا عن الظهر د جمعې د ماسپخین بدل نه لري ولكن من فاتته صلاه الجمعه واذا كان د جمعې منفوت شي نو فرضت عليه صلاه الظهر اربعا نو بیا په دمانه سلو رکعات مونږ به فرض کیږي الګا مطلب دا چې جمعې مونږ ته شنو په جمعه دوه رکعات بدل بیا نه راکړي بلکې د ماسپخین سلو رکعات به راکړي یا بچا باندې جمعې مونږ نشته لري نو دا به سلو رکعات مونږ کوي لکه خځې چې نن دا به د جمعې پر ورځ باندې هم د ماسپخین سلو رکعات مونږ کوي دوه رکعات باندې کوي د جمعې وای به مونږ جمعه ته نه ان شاء الله سبق کې براشي را روان دي څنګه په